ډیرو محترم مسلمانانو څلور عادتونه دا خپل کوي. چا که چې څلور عادتونه راله خویونه موږ ته پښتو کې څه ویل که ډېر ښه خوی دی. نو کوم مسلمان خور کې یا کوم مسلمان ورور چې څلور خویونه پکې راله نو محترمو دته به د دنیا پریشانۍ د هیڅ نشي کولی. دنیا کې چې څومره پریشانۍ دي دله هیڅ نقصان نشي ورکولی. دا څوک فرمایي؟ دا حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه او بیا را ذکر کړی د رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم نه او مفهوم داسې بیان کړی چې کم انسان نارینه یو کو زنانه کو ماشوم یو کو لوی کو مسافر دی او کو په کور باندې هر ځای کې چې دی او په هر علاقه کې او هر رنګ انسان وي هغه کې چې دا څلور عادتونه په خپل ځان کې پیدا کړو نو پریشانۍ د هیڅ نشي بګاړولی. مطلب پریشانی ته سویلې نشي، پریشانی دته سویلې نشي. نو محترم د دنیا کې چې څومره پریشانی هم دي هغه اکثر زمونږه د خپل لاس دي. دا څلور عادتونه ته خیمه څلور کارونه دي، آسان کارونه دي. په دې باندې عمل وکړئ او چې کله په دې باندې عمل شو نو ان شاء الله د لوی الله جل شانه په حکم او اراده سره به استاسو ته د دنیا ټول طاقت چې راټول شي، دنیا ټول پریشانۍ چې راټول شي تاسو ته هیڅ هم نشي ویلی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو معزز محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویان تاسو به روغ جوړې صحت باندې الله تعالی مو خوشاله او باد کامیاب او کامران لره په دوانو جهانونو خوشاله په نصیب شه. کوم ځای چې مسافر دی الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددگار شي. مسافر دی الله تعالی دوانو جهانونو خوشاله ورکړي. مسافر دی الله تعالی خپل وطن ته په خیر او عافیت سره راوستلی کی. محترم مسلمانانو نن زمونږه آسان څلور خبرې دي، آسانې څلور خبرې دي چې دا په خپل ځان کې راولو. د دنیا یو پریشانی م تاته د دنیا یو پریشانی م تاته څه نشي ویلی. پریشانی دا ده قرضونه دي، یو شی دی، بل شی دی، بل شی دی، بل شی دی، دا ټول پټوله چې راټول شي نو تاته څه نشي ویلی. الله تعالی فلوی او فضل او حکم اراده سره. بل چې د معراج په شپه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله جنت او جهنم مشاهده وکړه یعنی وی قتل نو په دغه موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کس باندې تیرېدو شو چې هغه د لرګو یو غټ ګیډی را په شا کړی جنې جمع کوي او همت نو چې دا د یعنی د چوتولو همت نو چې دا څنګه چوت کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبرائیل علیه السلام نه تاسو کو چې دا هغه کس دی چې صحیح طریقې سره به امانت خپل ځای ته نه رسو. چا به امانت کې خو دغه په هغه کې به خیانت کو. نو هغه څلور خبرې کم چې تاسو په ځان کې راوستل، هغه څلور عادتونه، هغه څلور خویونه، نو تاسو ته هیڅ پریشانی دنیا هیڅ پریشانی تاسو ته نشي سویلی. نو منی هغه هغه کې څه ده؟ امانتداري. امانت نه دا یو بهترین چیز دی خو چې موږ او تاسو په ځان کې راوست. امانت کې خیانت نه کول. امانت چادر کو نو بلکې دې باره کې راځي چې د هغې لوټ هم نه بدلول. دا امانت شو. لومبنۍ خبر امانت. دویمه خبره سچایي، دروغ. نن سبا قسم په الله را خبره اره دویمه درېیمه خبره دروغ دي او دروغ نه موږ احساس کړي ګپ مې لګو ټوکې کوم. دروغ وویو غوي دغې مړې ټوکې مې در سره کولې، دغې مړې ګپ مې در سره لګو. نو دروغ چې دي دروغ د یو عظیمه ګناه ده او الله تعالی فرمایي الا لعنت الله علی الکاذبین. په دروغجنو باندې الله تعالی لعنت فرمایي. دروغ ګناه کبیره ده، توبې نه بغیر نه معاف کېږي. دروغ غټه ګناه ده، غټه یو وړه ګناه یو غټه دروغ غټه ګناه ده. یو دروغ پسې به شپېته دروغ نور وي. چا چې رښتیا وویل شروع کړه د زندگی به الله تعالی جوړه کړي. نو دویمه خبره دا ده چې دروغ ویل مکمل بند کړئ. درېیمه خبره حسن اخلاق، ښه اخلاق. رسول الله مبارک فرمایي چا چې ښکلي اخلاق او ماسه په جنت کې یو ځای وي. د ښه اخلاقو سره لږ عمل هغه کافي کېږي. ښه اخلاق څه دي؟ تا ته چا کنځل وکړو ته ورته مه کوه. تا نه چا څپېړه ویسته ته ترې مه وباسه. تا نه چا څه واخیستل ته ترې مه اخله. تا چا ظلم او زیاتی وکړو ته اوس احسان وکړه.
دا به څوک کوي. که موږ ته نن چا کنځلې وکړه خدای راستي سترګې ترې وباسو، دښمنیانې پرې کوو. که چا رانه حق ونیو، که به د ځمکې په شکل کې، که د پیسو په شکل، هغه به زه دښمني کوم. که چا راته رد بد وي نو 500 رد به درته زه ویم. دا اخلاق نه دي. څوک اکثر موږ له څوک سره نه کې ګاونډ کې که نه، یا په خپله کورنۍ کې څوک سره نه کې زه به موله نه ورکوم، نو د هغه نه بیا هغه څیز منې کوو. لهذا ښه اخلاق دا دي چې تا یو سړی نه درکوي ته وله ورکړي، هر څه چې وي. تاسې یو سړی بد کوي ته ورسره ښه کړي. تا یو سړی څپېړه وښي ته د بل مخ ور وګرځوي، بله یو څپېړه مې ووهه. دا اخلاق دي. اخلاق کریمه او اخلاق حسنه الله تعالی موږ او تاسو کړو. د ټولو نه ښه اخلاق هغه چې خپل خاوند سره، خپل د بچو سره او د خپل ښځې سره ښه حسن اخلاق. 4م نمبر چې دی حلال رزق، رزق حلال. حلال رزق محترمه دی. کوشش وکړئ چې حلال لږې ګټئ، حلال یې ګټئ. دغه کې به الله تعالی برکت کړي. زموږ پیسې اکثر، زما د جومات چې د الحمدلله 50,000 تنخواه ده، د مدرسې مې 6,500 تنخواه ده، حلال دي. میاشت پس دي ډېره خواري، یعنې موټرسایکل باندې ځو امامتۍ له 500 روپۍ، یو میاشت کې 500 روپۍ. د محترمو دا ډېر زیات ګران کار دی امامتي کول، یو ذمهواري. دغه رنګې بچو ماشومانو ته سبق ښودل یو ذمهواري. الحمدلله دا موږ په دې سبق باندې نه الو. دا محترمو دا کم وخت چې د انسان دغه کېږي خرابېږي، خو نه قیامتي کېږي، لیکن د سړي بچي وي، ښځې وي، نو هغوی دپاره د خوراک او د طعام د هغې یو وړه شان وظیفه وي، د مقرر شوي وي. نو لهذا دا څلورو خویونه ځان کې راولئ. اخلاق خپل سم ټیک کو، خپل اخلاق ټیک کو، امانت کې خیانت نه کوو، دروغ همیشه دپاره بند کو، رښتیا وایو، رزق حلال. کوشش وکړو چې رزق حلال ګټو، خپلو بچو له راوړو. الله تعالی مو خوشحاله آباد ساته، الله تعالی مو کامیاب او کران که. دواړو جانو خوشحاله عزتونه